چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند ثابت شوی د محدثینو مقبول یو حدیث داسې نشته چې د قرآن خلافي. د یو حدیث چې د قرآن خلاف دی دا په دې حدیث کې ډېر غټ غیب دی. نو دا غیب په دې 1400 کاله امت باندې پټ څنګه پاتې شو چې حدیث د قرآن خلاف د امام بخاری خاموش دی، بیا د امیر المؤمنین فی الحدیث د سره شونه حدیث د قرآن خلاف د امام مسلم په خاموش وي، دا بیا امام مسلم اړو محدث شونه. د قرآن په مخالفت د پنځپیر په دوره تفسیر کې سلويخ رزو ناستو والا مومن ګل وغیره پویږي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی. امام بخاری امام مسلم او 1400 کاله امت په نه پویږي. تعجب دی په دې جمله. د قرآن مخالفت خو یو داسې ښکارا غیب دی په حدیث کې چې په دې خړو کې اولویم پویږي، نو ټول امت په غلې دی او ته په نن گویا شوې. دومره غټه او بدیهه او صریحه غلطی په دې امت پټه څنګه پاتې شو او پتا ښکارا څنګه شو. ها کتا سره بر د وحی کنیکشن وی نو بیا خو د نبوت دعوا وکا. کني ته اتا ته چې د قرآن خلاف ښکاری او د امت ته د قرآن خلاف نخکاری یا دی نه دی ګرځولې، دا دلیل دی د دې چې په ظاهر کې د قرآن خلاف تا تخکاری د دې ته مخکاری دو خو ته رد کې او دی نه رد کو. وجه دا چې په ظاهر کې د قرآن خلافی نو قابل رد نوي.